څوک چې واده شوي زنانه سره زنا کوي د دې امت نیم عذاب به په دې ښځې او سړي باندې وي. کله چې د قیامت ورځ شي که میړه پې خبر نه وي نو الله به دغه میړه ته اجر ورکړي، او که پوهېږي او ځان یې پې چپ نیولی وي نو الله به په دغه میړه باندې جنت حرام کړي. ځکه الله رب العالمین د جنت په دروازه لیکلی دي ای د جنت دروازې ته په دوس حرامه یې، او دوس هغه څوک دی چې پوهېږي او ښځې فاحشه کارونه کوي او دی غلی کېږي او د غیرت نه کار نه اخلي. څوک چې په پردۍ ښځه د شهوت دپاره لاس کېږدي د قیامت په ورځ به یې لاسونه تر غاړې تړل شوي وي، او که مچو یې کړي ښکلې کړي شونډې به یې په اور وداغل شي، او که زنا یې ورسره کړې وي نو د دې اندامونه به پرې ګواهي وکړي. الله به زناکار ته په غضب وګوري، د ما غوښې به یې توی شي، زناکار به منکر شي چې ما څه نه دي کړی، نو جب به یې شاهده وکړي چې ما باندې حرام خبرې کړې دي، لاسونه به یې وایي ما باندې حرام واخیستل، ما باندې حرام ونیول، سترګې به یې وایي ما باندې حرامو ته وکتل، پښې به وایي زه حرامو ته لاړم، شرمګاه به یې وایي ما باندې حرام زنا وکړه، او یو ملایکه به ووایي ما واورېدل، بله ملایکه به ووایي ما ولیکل، او الله به وایي ما هر څه ولیدل، پرده مې پې ستاسو دپاره وکړه. بیا به الله ووایي ای ملایکو ونیسئ او زما عذاب ورباندې وڅکوئ. زما په قهر او زما عذاب نه د حیا نه کوله، زما د عذاب نه دی نه یېرېده. خدای د ځمکې په سر د ځمکې د لاندې او د قیامت په ورځ زموږ پرده وکړي. ښځې نیم لوڅې ګرځي، نیم ښکاره، نیم بربنډې ګرځي، بېګانه ځوانونه سره سره ازادو ناسته پاسته کوي، ځینې جلۍ له جلۍ سره مینه کوي، ځینې سره د هلکانو سره لیواتت کوي، بعضې جینۍ د هلکانو سره لیواتت کوي، واده یې کړی وي او بیا هم زناګانې کوي، محفلونو کې عادي شراب څکي، اندامونه یې هیر دي او دا هر څه هیر دي چې دا هیر دي چې مرګ دا د انتظار په کمین کې ناست دی. کېدای شي چې ساعت مو په خپله په لاس کړی وي او ناڅاپه مرګ راشي او بیا ساعت مو ورسه لاس نه وباسي. کېدای شي د موټر دروازه دې ځان پسې بنده کړې په خپله وي او بیا یې د نجات خلک درته خلاصه کوي. کېدای شي د قمیص تڼۍ دې په خپله وتړلی شي لیکن بیا وینځونکي درته قمیص کولاو کړي. کېدای شي سترګې دې په خوب پټې کړي او بیا د خلاصېدو چانس درته وانخیستل شي. او د قیامت ورځ د اسمانونو او ځمکو خالق او خدای مخامخ کړي دا څومره دنیا کائنات چې دی الله دا برابر کړي، او ټول د الله نه ویرېږي، نشر کول یې مه هېروئ. دا خبرې خالص صدقه جاریه وګڼئ او مخکینو خلکو ته یې ورسوئ چې ټولو سره د الله نه یره میلاو شي. چې یوه ورځ به الله زمونږ سره حساب کتاب کوي، زمونږ خپې لاسونه اندامونه به هغه باندې ګواهي کوي، او موږ په خپله د خپلو اندامونو ته وایو تاسو ولې خبرې وکړې، لما شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. هغه ذات ګویا کړو کوم چې هر څه کې طاقت اچولی دی. والسلام.